نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من عشق، څوک چې عاشق شو، چا سره مینه محبت پیدا شو، وکتم او دا عشق پټ کو، چاته یې ونه ویل، نه هغه چاته ویل چې چا سره مینه محبت پیدا شوی دی، چې تا سره ما مینه پیدا شوې دی، هغه ته یې ونه ویل، او نه بل چاته ویل چې ما فلانکي سره مینه او محبت پیدا شوی دی. بالکل دا عشق پټ کو، وکتم او پټ کو، وعفا او ځان پاک دمن وساتلو، ګناه ورنه ونه شوه، وصبر او صبر یې وکړو، غفر الله له، وی الله رب العزت به د دې ګناهونه معاف کړي، وادخله الله الجنه او جنت ته به یې داخل کړي. یعنې څوک په عشق مجازي کې مبتلا شو، د مینه پیدا کېدل دا غیر اختیاري دی، چا سره پیدا شو خو تا صبر وکړو، تا بالکل اظهار ونه کړو او ځان دې پاک دمن وساتلو، په دې حالت کې وفات شوي، الله پاک په دې جنت ته داخلوي، ځکه چې تا ځان پاک دمن وساتلو. دې وجې نه علما کرام فرمایي چې مینه پیدا کېدل چا سره دا غیر اختیاري دی، په دې باندې الله پاک ته نه نیسي. چا سره د مینه پیدا شو، څوک در باندې ګران شو، په دې الله پاک نه نیسي، دا غیر اختیاري دی. هغې د بعد کوم د ستا په اختیار کې شیان دي، په هغې د الله پاک نشي. ته په موبایل باندې خبره کې، دا ستا په اختیار کې دي، ته ورته ګورې، دا د ستا په اختیار کې دي، ته هغې طرف ته ځې، هغه ځای ته ځې، دا د ستا په اختیار کې دي، په دې باندې الله پاک ته نیسي. نو چا سره د مینه او محبت پیدا شو، په زړه کې پټ وساته، چاته اظهار مه کوه، نو انشاءالله الله رب العزت به ستا ګناهونه معاف کړي او په ورځې قیامت کې به دې جنت ته داخل کړي.